مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله اولاد نه درلودي اولاد نه درلودي تانوي صاحب رحمه الله فرمای الحمدلله که زه خپل اولاد نه لرم نو پرې دې خدای را بچان کړي دي هغه رقم زما خدمت کوي پرې دې ته ما داس تربیت ورکړی دی ما داس تعلیم ورکړی دی ما داس ادب ورښولی دی چې زه ګرځه دې خبرې ته نه یم مجبوره سوی چې یاره زما اولاد نسته زه څه کوم پیغمبر اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله فرمایي وای دغه ناسالي اولاد نه ناسالي اولاد داسې مثال دی لکه پر دا لاس باندې چې شپږمه ګوته پیدا شي اوس کې پرې کوې خوږېږي که نه پرې کوې شرمېږي اوس ناسالي اولاد دی نه وژلی سي نه پرېښولی سي خو ما او تا به دا خپل ځان داسې جوړوو چې پس له مرګه پرېږدي وم او تا ته دعاګانې وکړي پس له مرګه زما او ستا شاګردان زما او ستا موریدان زما او ستا یاران زما او ستا ملګري ما او تا چې د چا سره احسان کړی دی هغه زما او ستا سره چش وکړي هغه بیا پر ما او تا احسان وکړي پس له مرګه په دعا کې مې یاد ساتي د هغسې مطلب یو خیر و خیرات راپسې کوي د هغه رقم یو صدقه راپسې کوي یو استغفار چې دی هغه راپسې وایي که دا خبرې برابرې شولې بیا به مشکل نه وي که نه نو اولاد چې نه وي دا هم ډېره ګرانه خبره ده اولاد چې نه دلته یو ډېر غټ سړی و مشهوره سړی و زما مقتدی المنزله راتلی د اولاد نه اولاد چې نه و زوی یې نه و مطلب لور یې درلوده بیا دی مړ سو چې مړ سو بیا چې زه ورغلم هغه جنازې منازې لره دی ماجګر مړ سولو ماجګر پروت هغه زوم یې په بل ځای کې و هغه رالی په دا سبا سارې بیا چش وکړلو سبا سارې بیا غسل جنازه وشان وسولو ولې زوی یې نه و بیا هغه خادم یې راته ویل مولوي صاحب چې دا ماجو دی مړ سو بس هغه زوم چې راته پلانی کاغذ چیرې دی پلانی چیرې دی پلانی چیرې دی ګرد کاغذان یې خپل کړلو د ځانه سره کښېښول بیا مولوي صاحب زه غسل ساده درواغو جنازه و منازه وشی چې دی هغه وسولو که څوک اولاد نه لري الله دې د خپله جانبه ورکړي الله دې د خپلې خزانې څه ورکړي او کې لري الله دې صالحان کړي کې لري صالح دي الله دې ورپرېږدي الله دې په عمرو کې برکتونه واچي خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې پر دې تور مشتمل بچان قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته پر دې تور مرګ ورکړي چې بردا ویلا اله الا الله